المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یو څو خبره مخکې ختم شي، تمهیدی خبره زر ختمه چې کتاب شروع شي ان شاء الله. اوله خبره کې بیان د تعریف د علم حدیث او د موضوع د غایه او د اصول حدیث او د موضوع د غایه. دیم کې بیان د بعض اصطلاحی کلماتو متن، سند، شاهد، اعتبار، تحویل، متابعه. دریم کې بیان د معنا د حدیث او د سنت او د اثر او مناسبت په مابین د معنا اصطلاحي او لغوي کې. څلورم خبره کې بیان د تقسیم د حدیث په اعتبار د عدد د رواتو، په اعتبار د وصف د رواتو، په اعتبار د وصل او فصل. بیان د موضوع ختم شو، واضحین. یو خبرم تیرا شو بیان د حجتیت د حدیث. نن چې مستقله خبره عدا چې دا کتابونه کم دور سره تعلق لري، دا زمون صحاح تاریخ د تدوین د حدیث، دا مفصل بحثونه ما یو رساله کې ستاسو د پاره لیکلي طالبان رفا مې کې به مفصل کتش احسن الخبر دلته ملاوي فی مبادئ علم الاثار. دا د نورو کتابونو د پاره فائدہ لري. قد تدوین د حدیث رسما ما فرتور پرون په شبهاتو کې داخلو چې منکرین حدیث وایي چې حضور د کتابت د حدیث نه منع کړی دا. د مسلم شریف روایت د ابو سعید خدری نه چې حضور مبارک لا تكتبوا عني غیر القرآن او من كتب عني غیر القرآن فليمحه. نو دې مرته درې جوابونه کړو. اوله دا چې په ابتدا کې اسباب د علم کم د لیکلو، نو حضور مبارک وی چې توجه صرف کتاب الله تعالی او هغه ولکي. دیم دا چې یاره د اختلاط په د قرآن او د حدیث په منځ کې، دغه قرآن او حدیث دواړه غوی د حضور پاک نه اوریدل، ناسنه چې حدیث د قرآن سره مخلوط کی او قرآن د حدیث سره. درېم به په خپل آخري عمر کې حضور د لیکلو حکم کړی او په کتاب الحدیث باندې امام بخاری ابواب خیر او مختلف صحابه او کرام لیکل کړی. خنو به د حضور زمانہ کې لیکل شروع شوی. دا بل کتاب العلم کې راشي صحیفه د علی، صحیفه د ابي شاه، عمرو بن العاص، زوی عبد الله بن عمرو بن العاص او ځینې صحابه لیکل کو. و اکثر دارمدار په حفظ د حضور په زمانہ کې لیکل شوی دي، شروع د لیکلو شوی ده. خو به تدوین رسمی دا عمر ابن عبدالعزیز په حکم باندې دا شروع شو. عمر ابن عبدالعزیز یو بادشاہ د اسلام، یو کم سل هجری کې بادشاہ شو، یو سل یو هجری کې وفات شوی. دا غا اقوال او خبره بدل راشي. دا تابعی ده. دو نفر تولیکل ابو بکر ابن عمرو ابن حزم تا په مدینه کې اوسېده. دا بادشاہ دمشق کې چې حضور احادیث راجمه کې اسنه چې ځای نشي. اني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ابو بکر ابن عمرو ابن حزم او یو بل عالم تولیک محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری، امام زهری تا معلوم بھی امام په یو سل شل هجری کې وفات ته، دا دویم په یو سل 50 هجری کې.
دې دوړو جمع د حدیث شروع کړه رسمان بے تابعین په آخری دور کې تدوین رسمی عام شو ربیع ابن سبیح لیکل کړی دا سن کې خخت دل تا کراچی نخکته یا مخبره دا دې بل او کراچی په میاس کې د راته د جهاد په سلسله کې نو په دریابي دا کشتو کې راته چې غاړه تروت بیمار شال طواف راته زیارت له زور غلم ربیع ابن سبیح اول محدث سن کې خخت کراچی نخکته یو سل شپیته هجری کې ربیع ابن سبیح په جهاد په سلسله کې راته دریابي جس کې به بیمار شنو غاړه کې به وفات شوه نن ته مخبره حالت زیارت کې لیکلي فکر او خبره محفوظ ده سعید بن ابي عروبه خودی په یو فن کې احادیث لیکل د رسالو په شکل کې بے پا منتصف تا قرن ثانی کی دا تبع تابعین پا دور کی بے مجموعی لکل شروع شو خویا صحابو لکلام مماثرو دا تابعینو یعنی حدیث مرفوع بمو موقوف بمو مقطوع بمو بے پاول قرن ثالث کے محدثین ہوئے کہ صرف احادیث مرفوعہ جدا کتابوں لکھو چاہے کہ موقوف و مقطوع نہیں ندی گنبینی دودا چاہے مرتیات کے موقوف و مقطوع پکیو معطا امام مالک پا داغ دور کی لکلے شوئے کتاب الزہد عبداللہ مبارک حسین معمر ابن جریج دا دور محدثین دی چې دی کتابونه لیکلي خو ممزوج د صحابه او د کلام او د تابعین او د کلام سره نو په اول قرن ثالث کې احادیث مرفوعه را جمع شو مسند امام احمد سے مسند ابی داؤد طیالسی وغیرہ دا دور سره تعلق لري او مسند اسحاق ابن راهوی به یو ځل اسحاق ابن راهوی شاګردانو ته درس کوي امام بخاری پکې ناشته دی شاګرد دی حدیث موږ را جمع کړ خو دې کې ضعیف هم شته صحیح هم شته دا څه سوکشتا جو صرف صحیح احادیث را جمع کی امام بخاری وقذالک فی نفسی ما اداکار بزور کم زڑکی میں وی ما صرف احادیث صحیحہ پدی کتاب کے را جمع کر میں امام بخاری دا کتاب گویا دا پنزم دور سر تعلق لری کہ دے کے صرف احادیث صحیحہ دی احادیث دا احکام کے اول کتاب ابو داود دا منگا چوئیو اور پا احادیث صحیحوں کے فقط اول کتاب دا بخاری شریف تھی بے تصانیف دیر شو دا ترمذی و نسائی ابن ماجہ وغیرہ دا بے شاگردان دی امام بخاری شاگردانم دیو دا ابو داود ابو داود پخپل د امام بخاری شاگرد شوی دی او خصوصی شاگرد د امام احمد ابن حنبل حافظ جلال الدین سیوطی پر سلسلہ تصریف دا حدیث کے قصیدہ کی وئی قصیدہ الفیہ اصول حدیث کی او اول جامع للحديث والاثر
ابن شهاب आमिर लहू उमर वअव्वल जामिअ लिल हदीस वल असर ابن شهاب आमिर लहू उमर। اول چې حدیث چا جمع کړی دی په طریقه د تدوین رسمی هغه ابن شهاب زهری کړی دی په امر د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه وأول جامع على الأبواب وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب۔ اول چې په مختلفو موضوعات احادیث را جمع کړی دي آیا جمع تبع تابعین زمانه تقریبا یاوره منتصف اخیر د قرن ثانی۔ وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب۔ كابن جريج حشيم ومالك كابن جريج كابن جريج وحشيم ومالك ومعمر وولد المبارك۔ ولد المبارك ابن مبارک سے بیان ہے کتاب الزہد لکھنے دے راجبہ نورین كابن جريج حشيم ومالك ومعمر وولد المبارك وأول جامع باختصار وأول جامع باختصار على الصحيح فقط هو البخاري۔ اول هغه عالم په مختصمه کې چې صرف احادیث صحیحه مرفوعه را جمع کړي د امام بخاری دی رحمه الله۔ واول جامع باختصار على الصحيح فقط هو البخاري۔ اول کتاب چې په احادیث د احکام را جمع کړي دي احادیث مرفوعه هغه امام ابو داود دینا پس بے تصنیفات تی تالیفات بخاری شریف اول کتاب دے پا کتابونو دا احادیثو کے چه صرف احادیث مرفوعہ صحیحہ دی پاکے دی نورو کے ضعیف مشتا صحیح مشتا او مرفوع مشتا موقوف مشتا او آثار دا تابعین مشتا دی احادیث موقوفه و مقطوعه ته اشاره کوي خو په ابوابو کې ذکر کوي په سند باندې صرف احادیث مرفوعه صحیحه نقل اقوال د صحابه او تابعین ذکر کوي خو په ابواب او تراجم کې کتابت دا حدیث چې شروع شو دا سلسله دې تران امام ابو حنیفه رحمه الله ته منسوبه ده اما عربو کې دی استاد نور پر دا اشخاصو کې چې څوک کتابت دا حدیث نه انکار کوي هغه د دوه آیاتو نه معلومیږي ضرورت د کتابت د حدیث حدیث نہ منکر تخو دلیل کی با حدیث نہ بیان ہے خود نہ مانی یا با کتاب اللہ یا اجماع یا دلائل عقلیہ بعض مولیان دا تقلید منکرین تا دا مقلدین و کلام پیش گئی چی فلان کی ویلی نا خواهی خود نہ مانی آگا
دا منکرین استاد فقه ته هوته د خپل فقهي اقوال نشه پیش کولې په دلیل خصم دماغ دلیل پیش کې چې هغه معنی چې نه معنی یا پاره کې جګړه نه خو څه پیدا نه لري ابل یو باندې تا مولا یو کتاب راوړم لیکل خو سره نو غیر مقلدین پرد کی لکی دا رفع الیدین دا ترک رفع الیدین پای کی رد لکی نو دا خل نه سي رفع الیدین خو لو غیر مقلدین یواد کار نه دو مذهبونو کې دا شوافی حنابلہ امین بن جار کی رد کوي قرات خلف امام دا خو مسائل دي چې صحابه کرام پکې مختلفن فی دي او فقها کرام نو دا څه شعار د عدم تقلید خو نه ده دا خداوی تا تایید ای بوده نام عدم تقلید تبا دا تقلید ضرورت بیان ہے کہ تقلید والی ضروری ہے ہر کو جابودی پا حدیث پی ٹک تک آگے مقام تا عالم رسید لے چھ صحت دا حدیث معلومولش او معنی معلومولش او تعارض او ترجیح وحقی امامت درجه لري نو ټیک تا په خپل علم مکلف ده او کني لکه زمون په شان خلق چې مون په صحت د حدیثو کې بل چاته محتاج او معنا د حدیث کې بل ته محتاج په تعارض او عدم تعارض کې بل ته محتاج او ضرور عالمانو په قول عمل کو نو تقلید په خپل مقصود نه دی ذریعہ د مقصود رجوع قول العلماء ته دا د شریعت حکم دی دا قرآن حکم دی او دا رسول الله حکم نو تبا عدم تقلید بالاو تا رفع الیدین و امین بالجهر نه یاده دا خو مذهبونو کې مشته افو هغه شاه هغه خاصه مسله یاده نه هغه درې طلاق یو غني دا ټول مذاهبونو خلاف ته د صحابه د اجماع مسله یا تراویح ترکات انت بیدا سلور مذاہبونا پاغا مسئلہ انت چا سر بحث کے نو دا اصول پا قواعد کے با بحث کے جزیات کو یو دیری بل جزیات کلا مشترک ما تو پدی تصدیق و کمائے دا نکو کتاب وزن دغرہ موضوع دے سر رد عدم تقلید او مسائل جاگا لکلی جرہ پا قو پا بیز کی اداریم اقوال لے کته رفع الیدین رد کینو دا حسین دا رفع الیدین خډیرو صحابو کړي ائمه مسلک ته بل هر مسله کې چې کوم فقها کرام اختلاف کړي کنه اپ منکرات شرعیو کې نه داخل کو چې رفع الیدین وکړه هغه سم منکر شرعی نه دی وکړه فقها مسله خو منکر دا چې تقلید ولې پرې دی نو مسله دا باقی مسائل خو راغلي دي په حدیث سو قرات خلف الامام وی پسری کی پجہری کی سو پسری کی وی فقط سو پدوارو کے نو سو کامین پزور وی سو لاش حرم شریف تو حرم اب دنیا کے اوپر دے ممارتا چھ سو منکرین دا حدیث نو دلیل کی بورتا حدیث نو پیش کیا ذکا خو حدیث مانی نا دلیل کی باغ شی بیان ہے چھ آغای خصم مانی امام ابو حنیفہ دی منکرین دا کتابت دا حدیث تا وی دا آیات دا دو آیات و نمعلومی کی ضرورت دا کتابت دا حدیث اول استدلال پا آیات دا مدائنے آیات دا مدائنے درم پارک دا سورت بقرہ آخر کے یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ نقطه پاک دا مدعائنی دا لین دین دا قرض پا معاملہ کی حکم دا کتابت کئی چونی کے فکتبو ویلی کے امام ابو حنیفہ اوئی چی پا معاملات دنیاویو کی
چې باغې خساره د دنیا بنا ده. یو سړی قرض ولیکي نو هغه به منکر کېدی نشي، او کو نه لیکي نو منکر کېدی شي. نو چې په کوم څیز خسارت د دنیا بنا ده هغې کې خدای حکم د کتابت کوي، نو په احادیث خو باندې خو د دنیا او د آخرت دواړه فوز و فلاح بنا ده. دې کې خو یره د ضایع کېدو ډېره ده. نو چې کتابت د دین اهم شو په نص د قرآن سره، نو کتابت د حدیث خو من باب اولا اهم شو. دویم آیات سورۃ طه کې فرعون اور موسی علیہ السلام په مناظره کې فرعون ورته قال فما بال القرون الاولى، پخوانی خلق څنګه تیر شوی؟ فما بال القرون الاولى قال انها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دا علم خدای سره، خدای ځان سره لیکلی، خدای نه خطا کیږي نه هېرېږي. نو چې دا خدای ذات چې پاک دی لا يدل، یعنی دا خطا کېدو د نسیان نه هغه لیکل کوي. قال علمها عند ربي في کتاب، یعنی فی مکتوب لوح محفوظ کې. نو مونږ خو ټول جوړ د ضلال او د نسیان نه یو، خطای را کې راځي، ایر را کې راځي. نو چې خدای سره د لوی شان نه او د لوی کمال نه او د هر قسمه د عیب پاکېدو نه هغه لیکل کوي. نو مونږ خو محل د نسیان او د خطا کېدیو، مونږ خو به حدیث خامخا لیکو چې رانه ایر نشي، خطا نشو. دا صدر اول کې خلاف ما خلاف ختم شوی دی اوس، او ټول علماء حق په دې متفق دي چې کتابت د حدیث ضروري دی. بعض مليان به ولیک به روان کې چې یاد به نه بس ختم شاخه. نو کتابت د حدیث شروع شو الحمدلله، او پنځم دور کې امام بخاری دی رحمه الله تعالی. بل نوع خبره د امام بخاری مختصره ترجمه، ځکه تفصیلی دی کتابونو کې دو یادول مراته ګران تاسو به ګور. حال د مصنف او حال د مصنف. امام بخاری څوک او کتاب یې سره ترجمه د امام بخاری. ترجمه حالاتو د شخص ته وي او د هغه کارنامو ته او تاریخ ته. دا هم ده، خو د دې نه زیات ضروري اغراض او مقاصد او خصوصیات د کتابی بخاری د نورو نه پس جدا ده، لیکن کم کمال ده. ترجمه هم د پکاره. امام بخاری رحمه الله په بخارا کې پیدا شوی په 14 د شوال په 1409 هجری کې. زه بخارا ته تلم او آی کوسې ته مرغلم چې کومه کوسه کې د دوی زور کو، هغې ته د زرګرانو کوسه وی، کوچې زرګران. نو بخارا 2 حصې دی، یو زور خار او یو نوی خار چې روس جوړ کړی. نوی خار کې بنگلې او قیمتي هوټلونه. بخارا ټول آباد ملک او زور تنګې کوسې تنګ پخوا خدا نظام نو کړه، هغه تنګو کوسو والا شته اوس. امام بخاری اجماعت ته چې کوم کې به درس کاو، نو کوچې زرګران کوسه ده، واړه تنګ دکانونه، دا خټ او زاړه کورونه
او دا نوی خواه ناشنا نو پا دی اللہ سما دا شوال دا جمعه پرواز دا یو سلسلور نوی ہجری کی پیدا ہے نمی دے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبۃ الجعفی ابو عبداللہ کنیانا ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ محمد ابن اسماعیل دا دین اسماعیل مسلمان دے عالم نکیم مسلمانو قرنکی مغیرہ اغا دا یمان جوفی پا والد بخارا یو تابعیو دا اغا پلاس ایمان نو بخارا چی فتح کرده قسم ابن عباس فتح کرده دا حضرت عباس دے یو زینم دے قسم دا پا سمرقند کے خخت زیارت ہے اور پنجرے تیراتاو دے ایتا دن نسک نپرے دے ہمونگ چونکہ سرکاری وفد و نمونگ تا حکومت ورون لرکا نزے دن زیارت لورا تابعی دے مغیرہ دا مجوسیان و آتش پرست قومون اٹھولا مغیرہ اول ایمان روڑے دا یمان جعفی والد بخارا پلاس نو دے خاندان مسلمانان تھی کنی دغا قومون ٹول مجوس آتش پرست چکم وقت ورط اسلام رسیده نو دا آتش پرست دا دیو جنکل امام بخاری تا جعفی موی دا نسبت تا اعتبار دا ولاد اسلام دری ولاوی دری رشتیوی یو ولاد طاقت یو ولاد حلف یو ولاد اسلام چا پلاس چه اسلام روڑنا اغتا منصوبیگی چه چا آزاد کری اغتا منصوبیگی چه چا سر معاقده کری معاہده حلف اغتا منصوبیگی نو نسبت جعفی تا دا نسبت دا ولاد اسلام منگ چکم بس کے گردی دو با روس دا حکومت او دا حکومت یو ناستی رہبار نا اکثر پا بسونو کی شز ناستی ہدایات کے یو سوی تخی ریور نپیگی پا جب یو شز مسلمان فارسی کے بے خبر غزین خیدہ خیدہ خید گئے رہبار نما ورطوی بخارا تا بخارا والے ہوئے ہمیں اگر خود نہ تپوس کر ذکر پا یو کتاب دا حدیث کی معنی دلی دلے نہ پا شروع ہو کے کہ بخارا تا بخارا والے ہوئے نو دا خود راتوی بخارا اصل کے وخاراو وخارا آتش کدی تا ہوئے نو دا مجوسیان یو مرکز و غزیم راتاو ہو چه دلتا یو لوی آتش کده دا اورزیو او عبادات لبا مجوسیان ناتلل نو خارامان آتش کده نو چه مسلمانان دا علاقه فتکرا پا آتش کده باندی جماعت جوڑ کره جماعتو سمجھتا وی دا جماعت دا آتش کده پزے جوڑ دے نو بخارا اصل کے وی خاراو پوی نو خلق بخارا ورطو دا غیر اخلی کلام دے نو باقی علم خدا سر
هغه د هغه ځای اوسېدونکی وه او فارسي وایي موږ نسبن مسلمانان نوم یې راته ښودلی ما ځان سره لیکلی نو هغې به دا ځای نه ښودل نو بخارا مانا آتش بدیزم و آتش پرست قومونو نازړه جبه د سنسکرت بخارا امام بخاری پلار زر وفات شوی دی نو دی یتیم مور سبق تک انہوں نے وہ کال عمر کے قرآن شریف یاد کرے بخارا کی اس مدرسے میں شکر دے یو جماعت تے چا جوڑ کر اور مدرسہ میں پکے اسلامی ٹھولا لکان سپن پٹکی ہوئی مزیدار کل اعلان دے پٹ ٹوپے تھی دا بخارا شان ٹوپے ہوئی پسپن پٹکی پکٹو دا سے خکول اخکار ټول به پټکو بسرینه دا بخارا غ جماعت چې کم کې بده درس کا خطیب یو ګیره اخره له عربي علما ورته عربي نو بیا ما کوم ځای کې سبق ویلې ما ویلی بیا کې لیبیا او مصر او عراق دا دروز زیر اثر او افغانستان نو مسلمانانو کہ چابا سبق یا با مصر تا با مصر یا لیبیا تا یا عراق تا ما لیبیا کے سبق ویلے لیبیا و مصر کی گیرہ نشتا گیرہ خرائی مولیا جامعہ سر کی گیرہ بنوینے یا خدا یا دعوان امرلوی مولائی گیرہ پالا اور جاڑا خرائی لے پڑکے بے پسر یا غرو میٹ پیدا پاس وہ گیرہ بینی او لوی کوټ په اغوستي ور کوټ ګیره سمره د خیسیز دی او بوډا سړی چې ګیره خره کنه نو دا مخ دې سپیخ کاری ګوره سړی چې ګیره پریخي خپل ښکاری ځکه د مخ چې چرواله پاوي خو کې پټي دا خزه چې لګ زړه شي نو مخ سمره به ښکاری چې بوډا سړی ګیره خو یو وخت نه ده خو گناہ حیثیت کے تلر کو نو پزوانے کے خلا مخ ڈکی آپ بوڑھا تم کے مخ ڈی چیچڑے نو چیچڑ مخ دا مولیان یا خدا دا خپل ملک چوینے افغانستان کے الحمدللہ دا علماء متشرر خود تقرون بکی خی علمی کتابون لکی لوی لوی خلق شیخ ابو زہر لوی محدث پر مصر کی شزب امور سره اسکاٹ کے انگریزی لباس کے دمرا کتابوں نے لکھی دی حیران شي سره دمرا کمال علمی خدای ورکړ خو بس ګيري خره دا انګريز خراب کړی دی ظالم بوناپارت یا انګريزو چې دی غشته د مصر انګريز هډیر عیار ټک دشمن د اسلام او د معاشره د اسلام اول دا غزار په خوځي په شاوت ځکه چې قوم به غیرت کې jihad نشي کوله دا دې ما راواز نه کوي د حقوق نسوان په نوم په افغانستان کې الګا تاسو د خپل غوځو غبو کې د افغانستان خصوصي دا خو شاملات ټیک ته بعد خلک ظلم کوي په خو خو اسلامي اجازه نه کوي او دغه به حیا او د آزادۍ خو اجازه نشته چې کومه غیغوړ خو خپل حقونه لري په اشاره کې الحمدلله او حجاب او پرده ورمال عبد الله عالمان ناغلو وی د جمعې پر ورځ یو مظاهره کوي د افغانستان د پابندۍ خلاف چې امریکای او دغه نو طالبانو ته ما ډیره خبره خپل خبره جمعې پر ورځ باندې مکمنډه نه 2 بجې 2:30 یو جلوس نو کو څوک تلی شي نو جمعې پر ورځ به ورشي ځکه کافران خو زمون دشمنان دي خو زه د اسلامي ملکو په پورې حیران یم چې دا ټول بې غیرته دي وخت کې 50 ملک دي د مسلمانانو او ریاستونه
او د جهان د هر قوم نه شمیر زیات دی، د انګریز نه زموږ شمیر زیات دی، یو هر 15 کروڑه. اقوام متحده چې امریکا سوی او دا مسلمانان ټول چپ دي، یټی زنو کنی ډیر سیزونه دي دلته چې هغوی ورته محتاج دي، هغوی زموږ په پیسو مزې کوي. قسم د برطانیې یورپ کې صرف الوګان او دغه کېږي شکربټ، دا د اوربشو او د غنمو په منځ کې یو بل شی دی شکربټې ورته، دا ټول سونه بار نه ورته راشي او دا ملکونه په ټګېټ پورې اخیستي. دغه شان یهودي پروګرام او عیسایان هغوی د جهاد نه یېرېږي. نو دا پابندۍ چې دي 50 ملکونه د مسلمانانو ټول د امریکې او د روس په غیږ کې پراته دي سره د سعودي عربونه. نو زر ټیزن په دې ورته هغه دشمن دی واقعي دا خو بارته وي، خو تاسو دا ونه وایئ چې ولې دا پابندي مقصد د اسلام حکومت ختمول او داسې حکومت غواړي افغانستان کې چې د دوی په اشاره او د دوی په قانون او د دوی په معاشره او د دوی په خبرو پسې روان. هغه څوک نه غواړي چې څوک دین غواړي او هغه څوک نه غواړي چې د انګریز نه مخالفت په قانون کې، په دین کې، په ژبه کې. د دې وجه نه مظاهره کې شامل شي. د ما خدا خوښه ما زه خو په خپله نه ځم دې خبرو ته، په طالبانو ته به ویل که د چا خوښه او خلا نو خبره مې دې پورې کوله څه پورې ګیرې پورې نو ګیره بونابر چې مصر واشته نو دا سیزونه یې پکې راواشته. ګیره به نه وینې ښځې په جامع سر کې ښځې هم سبق وایي. جامع سر شیخ سره ناست دا هغه په دفتر کې دفتر باندې لیکلي مکتب الامام الازهر، مکتب الامام الاکبر الشیخ شیخ الازهر، د وزیر اعظم امرأهده ده او سیکرټریټ یې به ماسپاسخین مونځ مې ورسره وکړه، عطر مې ورکړه، خو ګیره او دغه نه لري. هغه لا ماشین کړی وه دا په ماشین څه والي او د نورو خو ساعت وخرلی معاشره والا خرابه. شام کې دا شام کې هغه علما ښکلي دي چې از حکومت کې نه دي او ډېر پکې متشرع دي، سوچه ګیرې پټ کې. مصر کې هغه دي چې تبلیغ سره یې واسطه ده، هغه پکې ښکلي ګیرې پرېښي پټکي پرېښي، خو نور به څوک نه وي. یا انصار سنت یالته یو جماعت دی اهل حدیث انصار هغوی ګیرې شته او تبلیغ والو ګیرې شته او نور د حکومتي یا عام علماو ګیرې نه، د امامانو ګیرې نه، پټکي والي خو ګیره نه لري. امام بخاری د 2 کالو کې قرآن شریف یاد کړی رحمه الله، د 11 کالو کې د احادیثو علم هم شروع کړ. د پلار وفات ورور سره او مور سره حج له لاړ، نو دې ته هلته پاتې شو د علم لپاره. مشر ورور احمد نومېږي، دی محمد نومېږي. په مختلفو بلاد د اسلام کې چې کوم ځای کې د احادیثو نشر اشاعت، مصر ته، شام ته، کوفې ته، بغداد ته، الجزیرې ته، دې ته سفرونه کړل. وی ما د 1000 استادانو نه سبق ویلی دی. راویان د حدیث سبق په داس کتابونه خو بنو، خو چې چا سره به حدیثو دی بلاړ هغه نه به حدیث. د دې دا ګرځېدل به داسې وو
چې چاته به خودو چانه به زده کو. یو شاګرد ورسره حاتم وراق باندې مشهور پاڼې به د سره ګرځول ابو سره واکسر مقامت نه درمیانه او بدن نسپک. ډیر کم خوراک به کو 2-3 دانې بادام به کله دروازه وخوړل. زمکه خپل 1500 روپے د میاشتې آمدنو خدا به په طلبه او فقراو تقسیمه. د بخارا سمرقند تاشقند دا ټول زمکه آباد دي خپل نهري او باغونه سمرقند ته ځکه سمرقند نو وي ثمر او قند. ثمر میوه او قند خواږه چې کوم اعلی ملکونو د روس قبضه کړو پټاګټ وره. نه لاک مربع میز مکه د مسلمانانو د روس قبضه. دا مختلف ریاستونو زناور اجتماعی فکر بیان لرو دشمن و پراغ وی دا خیر دی دا فاغی تا وی منتسوی کل افغانستان قضیه پاکستان و علماء دا اوچت نشی پاکستان با ختم کی سال لیکن رو بدا سے ہوئی نو مسلمانان خوچ عرضی درد و تکلیفی یو دے نو کتب خفگانو نکی نو سال پتارا روانا امام بخاری دی وطن تراتنن بخاراتن سابو تلار دا یو مشهور واقعه دا هغه په جون کې او سوال کې مرাজি ما وقاله محمد ابن یحیی الزهلی نه سابور تراته مانته کې استاد محمد ابن یحیی الزهلی اچھا خبر شو اعلان کو یو لوی عالم را روان دی ټول استقبال تلا درس حدیث دم شروع کا غم درس نو دته اگر چې هغه استاد او علمیت خو بیا اندازې دی خدای چې دل کوم علم ورکړي تقوا ورکړي دا تفقه ورکړي د استنباط او جامعیت دا په یو محدث کې نشته. امام بخاری ډیر وی شان لري صرف محدث نه محدث دی فقيه دی مفسر دی مؤرخ او د علم کلام ماهر او چې درس شروع کو خلک با عبد الله راځي نو بعض طالبانی سودایان دغه زمانو کې په امام احمد سے بیا فتنه تیر شوه یا غی تفتنه د خلق القرآن وی مامون رشید یو بادشاہ تیر شوه ده نو دی معتزله و ځان سره معتزلی که د بادشاہ جو قابل و مور ایرانه ده حیزران او قابل نو د معتزله خیالات خپل کړ نو چې دی بادشاہ شنو قاضیان ځان سره معتزله مقرر کړ نو د معتزله خپل 5 اصول دي خو یو مسله پکې دام د پاغه اصول بنا چې قرآن شریف مخلوق دی دا د خدای کلام نه دی دا د خدای مخلوق دی او کلام ورته مجازن وای کلم الله معنا خلق الکلام خدای په هوا کې کلام پیدا کړ نقشه جبرئیل علیہ السلام موقع ته حضور پاک ته را ورسو
یا داغه پسینه کې به پیدا کړ. خدای پاک خبرې نه کوي، خدای خلق د کلام کوي. نو دا یو مسله و د جګړو. امام احمد سے درس حدیث کې مشغول او د دې فتنو نه ځان بچ کړو. دا لویه قصه ده. خودی معتزله او ظالمانو بچ کوم مشهور عالمانو دا به راغستل او تپوسنه به کول. نو کداغي سره به موافقت کو نو بس اکرام او اعزاز مو، اګه مخالفت به کو نو والو ټکول او شرمول. نو حضرت امام احمد سے امام شافعی سے باندې دا فتنه راغله. هغه د بغداد کې ودا فتنه د بغداد نه په خپل مصر تلا. مصر کې وفات شو 204 هجری کې. التقاهم د زوی مر سره خخت په قاهره کې. او به په هغه لار باندې وکیع بن جراح مخخت لوی محدث او امام د شافعی سے استاد او د امام ابو حنیفه شاګرد. او به په یو بل کوڅه کې امام طحاوی سے خخت او بل کوڅه کې لیث ابن سعد امام د دوی معاصر خخت. نو شافعی سے خوخ په خوخ کله د فتنه او امام احمد سے خپل درس پکاو دی فتنو ته کار. یو ورځ ورپسې سپیان نه اله ویرا شبات شاه غسته دې پیښو چې امتحان نه نه پاسید شاګردانم مرسره لا بیا قصه خو چې مجلس کې پیښ شو یا معتزلی هغه مشورته وي سیب باید قرآن په باره کې د څه عقیده ده. ندوی قرآن شریف القرآن کلام الله وهو غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو کافر. چا قرآن شریف ته مخلوق یا کافر. د قاضیان اورنګم تکزیار شو بادشاہ چې د قوم ته کافر و. اما معتزلی وی بادشاہ ته سیب دا مجسمه نه ځکه کلام خو بغیر د جبې نه کېږي، بغیر د غاښونو نه، بغیر د شونډو نه، بغیر د مرۍ نه او بغیر د تالو نه. نو دوی خدای له شونډې او غاښونو خوله ثابتوي. دا سړی خراب سزا ورکړه، بې قضا ورکړه. نو جلا دی راوغوست. اوس طالبان هم ولاړ دي، خو لرې ولاړ دي، نږدې نه پرېښود. او قاضیان ناست او بادشاه جلاد پی کوڑا اوچا تکڑا. دا کیوں گورے مرقات شرح مشکات کے دا امام احمد سے مناقبو کے مقدمہ کی لارازی نچیو کوڑے وہ دیوئی سبحان اللہ بسم اللہ، چدرے میں وہ سبحان اللہ، چدرے میں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چسلورم میں وہ دیوئی القرآن کلام اللہ، چې پنځه مې وو دی وی انا لله، چې شپږم مې وو دی وی لن یصیبنا الا ما كتب الله، چې خدای سم مقرر کړی هغه برابر شي. د شپږم سره پرتګا خوشلید چوشلید نو پرتګ ښکته روان شو او د لاسونه تړلې شاته هغه ټینګولم نشي. او طالبانو سودا چې دا خپل پرتګوزي په دې مجلس کې او د زردا سے براو کتل سی وی دا پرتګ په خپل راوچت شو ور پورې کلا کون خاطر به یو کم دیش گزاره پورک دا هغه پورې ځان ټینګ کړو، خو سخت کوړې په یو کم دیش را پرې و به خدا هغه می سو پرتګ ټول د وینو. بادشاہ وي بس نورې مو او شاګردانو ته وړه خپل استاد هغه یو به چې په خود شي او شاګرد ورته قربان ستا خو چې پرتګ وشلې پرتګ موږ سره په ډیره سودا شو ځکه پرتګ په خپل روان شو. خو تاسو یو بار لاړې تاسو یې ما خدای ته سوال وکړ چې خدای که زه په دې مسله کې په حق یم نو چې زما پرده لاړه نشي. اماوي یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما تريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به أركان عرشك إن كنت على الصواب فلا تختك لي سترة. دا بدل راشد امام احمد سے مناقبو کی طول فقہا دتوئی امام اہل السنة الصابر في المحنة،
دا اهل سنت والجماعت امام چې په مهنت ابتلا کې او فتنو کې صبر کړی خو ګوره چرته اخیری نه نکړي بادشاہ دې نه پی او هدایت دعا به هغه به کې زما دا یقیني چې زما ټول عمر کې یو دعا قبليږي نه زب بادشاہ ته وکم ځکه چې دا بادشاہ په صلاح دا قوم ده او دا بادشاہ په فساد د قوم راځي وی که زما یو دعا قبليږي نه زب بادشاہ ته وکم چې خدای دې خکې په خیرو سره جوړیږي چې تباشي نه سبش نام باندې امتلاګانا امام احمد صاحب چونکه سی تکلیفونه پړل نو دا هغه شاګردان او مقلدین هغه په دې باب کې لک سخت نو هغه به کې چې قرآن شریف ته مخلوق وي هغه کافر دی نو دلته یو بل مسله پیدا شو په اهل سنت کې دې کې خو اتفاق چې تلفظ بالقرآن څنګه دی محققین علما چې پیږي نه هغه تلفظ عمل د انسان دی او انسان په خپل مخلوق ته نو د عمل مخلوق دی نو قرآن شریف په خپل غیر مخلوق ته او دغه قرآن شریف سره چې د کوم افعال او د بنده تعلق دی هغه حادث دی لکه وینا قرائت ادا حفظ لیکل تلفظ و جهر اخفاء دا خو زما عمل له زویما بشنواز نے چون حکایت میں کند و جدائی ہاں حکایت میں کند دا چا کلام دی دا مسنوی دی خوی چا دی ملا بہادر ہوئے دے پوچھا توازو الحمدللہ رب العالمین دا کلام دا چا دی دا خدای دی خوی چا دی قاری ہوئے پا کل آوازی ہوئے کہ پا قبیح آواز نتوئے پا قبیح آوازی ہوئے پا ترانم ہوئے کہ پا غیر دا نو حفظ کتابت تلفظ ادا جهر اصرار دا فعامال انسانی دی انسان پخپل مخلوق تی نو دا عمال مخلوق تی ذکر خدای وی والله خلقکم وما تعملون دا بخاری رست پا دی بابون لگولی دی آخری و گران مسئلہ نو دی دا امام ابو حنیفه مسلک دی وغنه نقل لفقه اکبر کی چه قرآن مخلوق ندی و لفظنا بهی مخلوق امام تحاویم ذکر کرے امام بخاریم دا مسلک اور دا صحیح مسلک فاغی نور حنابلو تکلیف منتی پا دے باب کی ناغی لک سخشیو ناغی باوی کچا لفظ و نابیهی ہوئے نو دا مخلوق نو دا مبتدع دے کچا دووی چی قرآن مخلوق تے نو کافر کچا دووی چی لفظ و نابیهی مخلوق نو دا مبتدع دے دیو جن امام احمد صاحب آغا چا سر ملاقات نکو چی چا دا ویلو چی لفظنا بهی مخلوق نو دیتا مسئلہ دا لفظ وی مسئلہ دا لفظ پیدا شو امام بخاری دا مسئلہ کو چی قرآن مخلوق تے ہو آغا عمال چی زمون ور سر تعلق تے آغا حادث و مخلوق تے ذکر انسان پخپلا مخلوق تے نو یو طالب پاس دی امام بخاری تو ما رایو کفی لفظنا بالمخلوق ستارا ایسا دا لفظ اور جواب ورنہ بے تپوس کے بے تو دیورتی قرآن شریف دا خدای کلام دی او زمون اعمال مخلوق دی طالب لان آغتا ہوئی ویسے با ہوئی چی لفظنا بهی مخلوق زہولی سے با علاقہ کی مشہور آغوی دا خود بداتی دے دا بداتی لمد ہے یو شعر جوڑ بے دا وقت مسلم ملا مرسر شاگرد زولی صاحبی چی مانا سب سبق کوئی دی بدتی لبنس مسلم ملا دل مراتا غلب ای اور از ورطا چکی مسلم ملا ورطا طول پانے پری خوص نا امام بخاری تنگش ویانا زا خودل توسیقم بخارات ازکا نظم چالتا دیر مخالفین دی زمان